چې دی په دې باندې علم متحقق دی په دې باندې علم متحقق دی په خپل شان تشریح کوي یعنی علم په حقایق الاشیاء باندې بالحقایق چې وي مراد ته مضاف مضاف الیه دی ښا بالحقایق کې الف لام واسطه د مضاف الیه او یا داسې وایي چې اشیاء او حقایق یو شی دي تاسو ته ما ویلو کنه کو په اعتراض وارد شو نو ضمیری د بها چې د الحقایق تراجی کو نه داسې شو چې چاو تراجی کو الاشیاء ته نو ځکه د شرح کې څه وایي بالحقایق او علم چې دی په دغه حقایق د اشیاء باندې کو د دې اشیاء او هغه تصورات او کو د دې اشیاء او هغه تصدیقات او کو د دې اشیاء او هغه احوال لکه احوال چې ستاسو یو شی باندې علم راشي ته به دا پته ملګری چې دا قدیم دی کو حادث دی دا کلک دی کو پوست دی دا د کوم میټیریال نه جوړ دی د صفات عارضه دي نو د احوال نه مراد دغه شی صفات عارضه مراد دغه شی دا حقایق الاشیاء صفات عارضه مراد دي نو علم په دغه شی باندې کو دغه تصورات تخلیق او تصدیقات او احوال متحقق دا متحقق دی دا علم به تمام اشیاء او بتا تاسو حاصل ني پېښ وږي نو ځکه حقایق الاشیاء ثابت دي خو په دې باندې یو اشکال لري او دا اشکال دو جوابونه بیا علامه تفتزانی سیب کړی یو جواب وکړو هغه بیا کمزور باغی باندې راځي نو بیا دا غینه پسې چې کوم دی بل جواب چې هغه علمي او فني یو جواب اعتراض په دې باندې دا راځي چې ته چې علم بها په دې اشیاء او حقایق الاشیاء باندې متحقق دي ثابت دي مونږ ته نو مونږ دا نه منو ځکه حقایق الاشیاء کې دا الف لام په اشیاء کې د استغراق لپاره او مراد د دې تمام اشیاء دي کو تالي دي کو نه دي اشیاء خو بشمار دي لا تعد ولا تحصى نو هدا مرګ دي اشیاء تراجه کو چې الف لام په کې د استغراق لپاره دي په غور سره اوري نو معنا دا شو چې حقایق اشیاء دي نو علم په دغه تمام اشیاء سره متحقق متثابت متحاصل حاصل نه نو دا خبره غلطه ده ځکه په اشیاء کې ډېر اشیاء خو موږ لیدل دي خو ډېر نه لیدل بلکې د دنیا هغه کس چې په چار دانګي عالم کې ګرځي شپه ورځ او غیر ساينسداني هغه د کائنات د هر یو سیز نه لیدل ستوري له خوا ورغله د ستورو شاته سي دا د پته شته نو دا هغه مجهولات او تعداد په نسبت ته معلومات باندې سي وای چې کله د مجهولات او تعداد په نسبت ته معلومات باندې سیوا شو نو دا داوی غلطه شو چې علم بها علم په تمام اشیاء باندې متحقق او متحاصل دا اشکال کوون کې څوک اشکال په اشکال خو پېښ وکړي ځکه چې دا هغه میر خو تاشیا تراځي کې او الف لام باندې د استغراق لپاره دی نو ته چې دا کوم داوا کې چې ول علم بها متحقق مطلب د دې دی چې زما علم په تمام اشیاء باندې سره حاصل لري نو کوم د دې اشیاء خو تانه دي لري تاسو ته مو چې نوچت ساينسداني نشي لري بلکې د ډیرو جزئیات علم انسان ته نشته چې اكو ماهر لغت په واخلو یو جبه لغت امام شافعي رحم الله مشهور قول لي لا يحيط باللغه الا نبي ولغت باندې احاطه صرف نبی کولی شي نبی نه علاوه د یو جبه په لغات باندې بل څه دا نشي کولی په تاسو خیال کړئ پیغمبر علیه السلام د ډیرو قومونو په لغاتو کې خبرې کړې ليس من الصيام ليس من السفر الصيام څنګه د ترجمه کې مثال ليس من برم صيام في السفر په سفر پېښوي اوس دا مثال چې یو خاص قبيله په انداز کې پیغمبر علیه السلام ویل امام شافعي سوي لا يحيط باللغه الا نبي نبی له علاوه په لغت څخه حتی نشي کولای د خو لغت خبره نه ده خو هغه بالکل ایجابي کلی داوا کړی دا چې اشیاء کې الف لام د استغراق لپاره د علم په تمام اشیاء متحقق دی دا داوا دی غلطه شو پېښه بګن نو دې باندې دوه جوابونه اول جواب وقيل المراد والعلم بثبوتها للقطع بانه لا علم بجميع الحقائق نو بعض حضرات ویلي دي چې والعلم بها اي بثبوتها با او د ها په منځ کې مضاف را باس والعلم بها کې د با او د ها په منځ کې سره باسه مضاف نو معنا بداشي والعلم بثبوت جميع الاشياء متحقق علم په ثبوت تمام اشیاء باندې متحقق دي اگر چې موږ تمام اشیاء نه لري لیکن دا موږ ته پته شاه چې کوم اشیاء چې موږ لیدلې دي او نیم دي لیدلې خو او موږ ته خبر را رسیدلې چې شته موږ د ثبوت قایل موږ یې څه قایل په ثبوت کې لیدل شرط نه وي په ثبوت کې لکه امریکا موږ نه لري خو موږ د ثبوت قایل نه
مکه مکرمه موږ نه لیدل ته ورته خو د ثبوت قایلی کنه نو په ثبوت کې لیدل شرط نه نو دلته بهشکه د الاشیاء کې الف لام د استغراق د لپاره واخله او بها کې د با او د ها په منځ کې ثبوت مضاف راوخا نو معنی مداشي ول علم بثبوت الاشیاء متحقق علم په ثبوت اشیاء سره متحقق دی او ثبوت تمام اشیاء شته کوم لیدل کو نه لیدل نو دا اعتراض جواب شو کنه نو ځکه وی قیل المراد والعلم بثبوتها مراد په دې سره علم په ثبوت اشیاء دی للقطع او دا جواب موږ ځکه وکړو للقطع بانه لا علم بجميع الحقائق دا جواب هم نکاو نو بل طرف ته خبره قطعی ده چې علم په تمام حقایق سره زمونږ نه دي حاصل نو اعتراض به خامخا وارد دی چې ستاسو دعوه سره غلطه ده د دې مجبورې د وجه دا جواب خبره باندې پېښ وکړي والجواب او د دې نه دویم جواب ورکړي چې کوم مرضی دی پنيز د تفتدانی باندې او چې ګوره یو خبره اصل کې د حقایق او اشیاء کې د الفلام د استغراق د پر اخله ما جنس ته پر واخله او دم داسې د فن په لحاظ سره ځکه حقایق هم جمع ده اشیاء هم جمع ده چې د جمع اضافه جمع ته وشي نو مراد ته جنس شي حقایق هم جمع ده اشیاء هم جمع ده چې د جمع اضافه جمع ته وشي نو مراد ته شي جنس شي خاص کر د الفلام په کې بیا د لپاره د جنس استغراق لپاره نه نو الاشیاء کې الفلام د جنس لپاره واخله پېښوي او بیا وته والعلم بها کې د حزمیر څخه راځي کا پېښوي او جنس چې دا قضیه مهمله ده پېښوي ګن جنس دا قضیه مهمله ده قضیه مهمله ده جزئی په حکم کې الله تاسو سره د دې پیوړې دي کنه قضیه مهمله پیژنې څه ته وایي سو افراد دي او حکم دې جزئی یعنی د موضوع هغه افراد متعین نه محمول په ور حمل شي په دې موضوع باندې پېښوي خو د موضوع افراد سي متعین نه چې متعین نه نو بعض امتکیدي شي چې بعض امتکیدي شي د وجه منطقيان وي قضیه مهمله د جزئی په حکم کې تاسو وایئ هغه چې ولا ولا د اداري ولا مخاطب کوم تا خبره تاسو ویلې مزبان نو قضیه مهمله د جزئی په حکم کې ده ٹھیک ده نو العلم بها متحقق یا هذا میر اشیاء تراجع شو دا اشیاء کې الف لام د جنس ته پاره شو والعلم بها متحقق دا قضیه مهمله شو یعنی قضیه موجبه جزئیه شو قضیه موجبه جزئیه نو دا قضیه موجبه جزئیه شو نو اوس خبره صحیح شو ځکه چې والعلم بها متحقق دی جمله په ذریعه سره اصل کې علامه نصفی سے رد کی د صوفیستایه فرقه باندې چا باندې صوفیستایه فرقه یو دعوه د سالبی کلیه په شکل کې هغه وی لا ثبوت لشيء من الحقائق لا ثبوت لشيء من الحقائق او کله د سالبه کلیه داسې جوړ کې لا علم بثبوت حقیقه ولا بعدمه لا علم بثبوت حقیقه ولا بعدم ثبوتها نو یاخو سالبه کلیه دغه دعوه د سالبی کلیه په شکل کې لا ثبوت لشيء من الحقائق یا لا علم بثبوت لشيء ولا بعدم ثبوتها نو دوه سالبی کلیه دي کنه نو سالبه کلیه دعوه چې څوک کوي نو نقض سالبی کلیه او بچا کې د موجبی جزئی په ذریعه سره اصل کې علامه نصفی سے د خپل موجبی جزئی یا داسې چې د قضیه محمله چې د جزئی په حکم کې د دې په ذریعه سره رد کړي د خصم په هغه سالبه کلیه باندې او نقض د سالبی کلیه کېږي په موجبی جزئی سره پېښو به نقض لکه د موجبی کلیه نقض په سالبی جزئی سره کېږي لکه د موجبی کلیه نقض په چا کېږي په سالبی جزئی د قرنګي د سالبی کلیه نقض کېږي د چا په ذریعه سره د موجبی جزئی په ذریعه سره نو هغه سره یو سالبه کلیه وا چې لا ثبوت لشيء من الحقائق لا ثبوت نو دا سالبه کلیه شو کنه نو نقض به چا په ذریعه سره کېږي ذکر د داوی ور علم بها متحقق علم چې په جنس اشیاء باندې متحقق دی نو چې په جنس اشیاء باندې یو شی باندې علم د علم تحقق راغی نو دا غي داوا په باطل شو دا ځکه هو ویل لا ثبوت لشيء من الحقائق ولا علم بثبوتها ولا بعدم ثبوتها نو دا غي داوا په باطل شو زمون مقصود د صوفیستایي فرقه داوا باطل له او ثابت شو خبر باندې پېښ وکړه والجواب ان المراد الجنس چې مراد پر اشیاء کې د الفلام د جنس لپاره دی او هغه میر وتراجع دی او اصل کې دا څه شو موجبه جزئیه شو مهمله شو نو موجبه جزئیه شو دا ول علم به متحقق دا قضیه او په دې کې رد علی القائلین لپاره دی چې رد شي علی القائلین په هغه قائلین صوفیستایو باندې بینه چاغو دا چې شان دا چې لا ثبوت لشيء من الحقائق د خپل سالبه کلیه داسې جوړي یا داسې جوړي ولا علم بثبوت حقيقه ولا بعدم ثبوتها خبره باندې پېښ لا ثبوت لشيء من الحقائق دا یو فرقه شو د صوفیستایو درې فرقې یو فرقه داسې داوا کوي لا ثبوت لشيء من الحقائق
او دا غي بل فرقه ولا علم بثبوت حقيقه ولا بعدم ثبوتها نو دا د انديه د ادريه دا یا ساته د سوفیستایو درې فرقې د مخکې مدازو پېښوي یو انادیه ده یو انديه ده یو لا ادريه ده انادیه دا ته چې د یو شی ثبوت نه منم د یو شی ثبوت په عالم کې نه منم انديه هغه فرقې ته وایي په سوفیستایو چې هغه هر یو شی زماده اعتقاد دا د کوزم چې د تابع د کوزم چې د لوډ سپیکر عرض د عرض به کوزم چې جوهر د جوهر به کوزم چې دا میلو د میلو به کوزم چې دا بته د بته به زماده اعتقاد لري سیستم دی پېښه به او نادریه دا شکیه فرقه ورته هم وي چې د پوسټ کې دا څه شی ما ته پته نشته بیا جماعت پته دا څه د هم یو حقیقت دی ما ته د خپل پته نشته پېښه به شاکن وفي شاك وفي شكه انه شاك په خپل شک ما هو شک کوي دا درې فرقې شو نو ګور ورته اوس دا وی برا چې ردا على قائلين بانه لا ثبوت لشيء من الحقائق دا په انادیه باندې رد شو هغه دا وسه لا ثبوت لشيء من الحقائق دا یو څه ثبوت نشته دا په سوفیستایو په کومه فرقه رد شو او کله هغه مثالبه کلیه دا څه جوړه لا علم بثبوت حقيقه ولا بعدم ثبوتها نو دا د انديه فرقه داوله او د الادريه هغه سالبه کلیه په دې تر سره جوړي نو کله چې د دوانو د درېوانو فرقو د سوفیستایو داوا په دې کې قدر مشترک ده چې سالبه کلیه ده او د سالبي کلیه قضیه نقص کیږي په موجبه جزئیه باندې والعلم بها متحقق ده موجبه جزئیه ده په دې سره دا هغه داوا بالکل باطل شو تاسو خبره پېښ کړئ خدي خلاف للسوفیستایه خلاف ثابت دي سوفیستایو لره دا خلافا منسوب دی د دې وجنه چې یا د مفعول مطلق ته خالفو خلافا یا د دې وجنه چې دا حال د ما قبل نه نو خلافا د مصدر د وخت کې تعویل بوله بیا په صيغه د اسم فاعل سره کې خالفا للسوفیستایه والمصنف خالفا للسوفیستایه داسې به وي نو خالفا دغه به کې یا مخالفا هغه تعویل باندې به کې نو دې طریقې سره ودا په تعویل د اسم فاعل کې وشي نو بیا به حال واقع شي دواړه ترکیبونه صحیح دي سوفیستایه د څوک دی د صوف استایه خپل دی معنی کې مخکې چې صوف او استا صوف چې دی نو هغه څه ویل شي ویل شي هغه علم ته صوف استایي چې هغه په ظاهره مزخرف خو منځ کې سني لکه د ګندګي د پاسه چې کلایو لګي ته دا کې کړی اولم دي ګندګي پېښو نو صوف استایي هغه کستوي چې په ظاهره وته خپل خبره لري خو استه پېښ کی لیکن پکې ته پکې چې لار شي سوچ پکې کنه بټوله غلط نو د صوف استایه معنی د العلم المزخرف العلم المزخرف پېښ وبې کنه نو دې ته ویل شي سوفیستایه خبره باندې پېښ وکړه نو هر غلط سړی ته سوفیستایي وي آیا دا سوفیستایه مستقل په خپل درو فرقو سره په دنیا کې تیر شوی دا کنه تیر شوی نو راجح قول المحققین دا د لکه نصير توصي هغه لري دا خبره په تلخیص المحصل کې المحصل كتاب المحصل لافكار المتقدمين والمتاخرين في علم الكلام دا د امام رئیس ابن نایب کتاب دی ما سره شته دی پروفیسور ډیر ښه کتاب او د دې کتاب المحصل درازي تلخیص بیا توصي کړی دی محقق توصي په تلخیص د محصل کې لیکي چې دا فرقه په دنیا کې حقیقت کې نشته بلکې هغه فرقه چې د غلطو نظریاتو قائل وي یا هغه سړی چې د غلطو نظریاتو قائل وي چې دغه په حقیقت کې او نفس الامر کې څه حیثیت نوي او حقیقت نوي نه د سوفیستایي وي پېښه وکړه ادا سویا سوفیستایي وي نو دا فرقه په دغه دنیا کې نشته البته دا درې فرقې چې بګي جوړې شوې سوفیستایي د لاندې نو دا داسې جوړې شوې چې کله به باطله فرقه په دې انداز کې راشي کله په دې انداز کې کله په دې انداز کې نو درېو نه چې کوم دې سره بار نه وي پېښه نو دا خبره توصي کړې ده چې دې فرقې په دنیا کې څه نشته او هر هغه سړی چې غلط مذهب واري د سوفیستایي وي په خبره پېښ وکنه او دا خبره په ابقات کتاب کې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه کړی دا سوفیستایي سره مستقله فرقه نشته بس هر کس چې غلطه واري هغه د سوفیستایي وي خبره پېښ وکنه نو دی وی حقائق الاشیاء ثابته حقائق د اشیاء ثابت دي والعلم بها او علم په جنس د اشیاء سره متحقق دی خلاف للسوفیستایه خلاف ثابت دي سوفیستایه فرقه لره هغه دانه مونږ چې د اشیاء حقائق ثابت دي په غیر متحقق دي نو وی فإن منهم من ينكر حقائق الاشیاء نو یو فرقه په دې کې دا چې هغه د حقائق الاشیاء انکار کوي او یزعم دا ګمان کوي انها اوهام وخيالات چې دا ټول اوهام او خیالات باطله دي وهم العناديه دي ته عناديه وي ولوته عناديه وي لعنادهم الحق ځکه د حق سره دي عناد کوي ودا ارث د خیالات دا نو جواهر سره آراش ته بس د خیالات او تعمیر
اوهام دي ټول ومنهم من ينكر ثبوتها او دویمه فرقه غده چې هغه د دې د ثبوت انکار کوي چې دا جوهر دی بلکې سوی ويزعم انها تابعه للاعتقاد او وي دا ارس تابع دي زموږ د اعتقاد حتى ان اعتقدنا الشيء جوهرا فجوهرا کوم د یوسیس د جوهر اعتقاد کو دا به جوهري وعرضا او یوسیس اگر په نفس الامر کې جوهري خو مونږ چې د عرض اعتقادو کې فعرض النابسي عرض او یوسیس حادث او جمون وای او قدیما چې دا قدیم دی نو فقدیم قدیم وای او یوسیس قدیمی او چې مونږ وای حادثا دا حادث فحادث حادث وای وهم الانديه دي ته انديوي یعنی اندي كذا لما په اعتقاد کې دا خبره داسې ده ځکه د فرقې د سويه انديوي دو فرقې شوي کنه او درېمه فرقه لا ادريه ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته او یو فرقه غده چې انکار کوي علم بثبوت شيء او بلا ثبوت شي باندې کوته دا شی ثابت دی ویلا ادري کوته دا شی نه دی ثابت ویلا ادري نو بیا ورته دا لا ادري څه شی دا هم یو حقیقت دی نو حقیقت اعتراف خو کو هغه ویلا ادري فی لا ادري زبر خپل لا ادري باندې نه پوهیږم خبره باندې به شوګم خاجي ولا تبو ويزعم انه شاك او اذا ګمان کې زمون په شک دی وشاك في انه شاك او په خپل شک کې شک دی خبره باندې به شوګم وهلم مجرى زور پس داسي وهم لا ادري او دا لا ادري فرقه ده وهلم مجرى وهم لا ادري دا لا ادري فرقه لا ادري ورته ځکوي چې د فرقه د اثبات ورته نشته د وهم وهلم مجرى د ترکیب د سبب